سیاسي اختلافات نن هم علماو سره د خلکو شته هغې وخت کې هم سیاسي اختلافات د خلکو وي سیاسي اختلافات څه دومره غټه خبره نه ده خو د علماو سپکاوي بیا نه دی پکار لکه نن سبا سیاسي اختلافات هر څوک کوي خو بعد بدبخته د علماو سپکاوي کوي احسن ګیلاني رحمت الله علیه د په کتاب کې یو واقعه لیکلې ده وایي د علماو موږ یو څو علماو وایي ناستو په ګاډي کې سفر هم کوو مزل هم کوو وایي یو ځای کې موږ ستړي شو وایي موږ ملګرو ته ویل چېرې هوټل صحیح کوې یو هوټل کې به موږ دمه وکړو او په سرونو باندې درد یو پیاله چای به موسکو وایي په لاره کې یو ځای کې هوټل هم صحیح کړو وایي هغې ځای کې موږ د ګاډي نه کوشو هغې هوټل کې کټونو کې کېناستو او هوټل والا ته م اډر ورکړه چې یاره بس موږ کسانو ته وګوره مزېداره چای راله تیاره کړه وایي کټونو کې د سړک په غاړه باندې ناست یو هوټل والا چای تیاروي وایي داسې خوا کې یو کس را سره ناست دی وایي چې په هغه باندې زموږ نظر شو نو داسې هغه ته م نیغ نیغ کتل وایي هغه کس چې کوم خوا کې را سره ناست دی وایي د کټ نه راپاسېد وایي چې د کټ نه راپاسېد او څنګه ودرېده او دا سپي چې څنګه غاپي هغه شان غپلې شروع کړل د ده په غپ او د سپي په غپ کې د نوک او د ویښته په برابر فرق نشته سپي چې څنګه غاپي هغه شانتې غپه 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 ویجړل د سترګو نوخ کې بیږي او د سپي په شانتې غاپي وایي موږ د ده په تماشه شو نیغ نیغ هم ورته کتل وایي دی بیا د کټ کې کېناست خو د سترګو نوخ کې بیا دی وی غپل وایي ګور ورته چې خدایه پاکه سړی خشته خپې خو د انسان دي لاسونه د انسان دي مخ د انسان پوزه د انسان غوږونه د انسان او الله اواز د سپي دی غپل د سپي دی بونګار د سپي دی دا څنګه واقعه ده بلکل د سپي په شانتې اواز او د سپي په شانتې غپل وایي ناست یو وایي بس یو بل سره داسې خاموش ناست وایي ده ته نیغ نیغ ګورې سود کې تلي وایي لږ ساعت پس احسن ګیلاني صاحب وایي لږ ساعت پس دی بیا د کټه پاسېد وایي بیا چې ودرې سړک ته یې مخ کړې غپه 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 ښې وغپل لکه سپی چې غاپي د ده او د سپي په غپارو کې د ویښته په برابر فرق نشته وایي د دې سترګو نیوخ کې مخ کې تویېدې وایي بیا کېناست وایي موږ یې په تماشه یو حیران یو چې پروردګاره دا څه معامله ده د دې سړي په دماغو کې فرق دی لیونی دی د سپي په شان د غاپي دا څه چل وایي چې بیا کېناست وایي لږ ساعت بیا نور تیر شو وایي دی بیا پاسېد وایي چې کله پاسېده وایي بیا سړک ته مخ کړې او د سپي په شان دی ښه ډېر وغپل او د سترګو نیوخ کې بیا دی وایي کېناست بیا وایي موږ حیران یو چې الله دا څه معامله ده دا څه چل دی انسان د خشته د سترګو نوخ کې بیږي او اواز او غپار د سپي په شان وایي چې کله هوټل والا راته چای کېښود او پیالو کې راته چای واچوله وایي موږ ورته ویل وروره چای به وروسته څکو خو تا نه یو تپوس کو د انسان دی که دا سپی دی وایي راته وایي چې نه د انسان دی سپی خو نه دی وایي ماته ته وایي موږ ورته ویل چې خیر دا دی ولې د سپي په شانتې غاپي دا ته پېژنې وایي راته وایي چې دا زه ډېر زیات ښه پېژنم او د سره زما تعلق ته ځکه دلته راځي وایي ما ته وایي چې تاسو عالمان یې وایي زمونږ خو پټکي په سر وایي ما مونږ ورته ویل چې او مونږ علما یو وایي راته وایي چې دا زما دوست دی او دا زه ډېر زیات ښه پېژنم ځکه دلته مونږ له راځي وایي مونږ ورته ویل چې دا جاړي ولې او دا د سپي په شان غاپي ولې نو دا پاکستان لا جوړ شوی نو هغې وخت کې دا علما د دارالعلوم دیوبند دا علما دوی به تحریک د ازادۍ چلو حسین احمد مدني رحمت الله علیه هغه هم د ازادۍ تحریک چلو ډېر زیات خلک هغه پسې ولاړو خو لیکن سیاسي اختلافات نن هم علماو سره د خلکو شته هغې وخت کې هم سیاسي اختلافات د خلکو وي سیاسي اختلافات څه دومره غټه خبره نه ده خو د علماو سپکاوي بیا نه دی پکار لکه نن سبا سیاسي اختلافات هر څوک کوي خو بعد بدبخته د علماو سپکاوي کوي وی حسین احمد مدني صاحب په جلسه کې ولاړ دی تقریر کوي او د ده ورسره سیاسي اختلاف و وی دی داسې وروستو ناستو وی هغې ځای کې پاڅېده وی هغه ته وایي چې څه د سپي په شانتې غاپې غپ غپ کې د سپي په شانتې غپ غپ کې او غاپې وی دا خبره خو وکړه
او د هغې ځای نه راغې وایي چې د هغې ځای نه راغې بس مازغو باندې بیا څه چل شوی دی او د هغې نه پس اواز یې د سپي په شانتې شو چې ټوخېږي هم د سپي نه خولې نه د سپي په شان غپا روځي او دغه غپ غپ کوي او ورسره جاړي د سترګو نوخ کې بیږي نو بچی پې خپا لونه پې خپا ټول خلک پې خپا قوم ذلیله شو خلک وایي پلار م سپی شوی دی رونو ته یې وایي خلک پلار م خو سپی شوی دی